أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير حمیم دا کتاب نازلیږي د هغه الله د طرفنا چې زبردست دی په هر څه پوهیدونکو گناہ بخونکو او توبه قبلونکو دی سخت سزا ورکونکو او ډیر فضل والده داغه سیوا بل معبود نشتا هم هغه ته د ټول واپس تلل دي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد د الله په آیاتونو کې بس هغه څوک جګړې کوي چې هغه کفر کړي دي د دین ورستو د دنیا په ملکونو کې دا هغه منډي تړي دي تا په دوکه کې وانه چوي كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب د دوی نه مخکې د نوح علیہ السلام قوم هم خپل رسول دروغ ګڼل دي او دا غوی نه رستو نور ډیرو ډلو هم دا کار کړی دی هر قوم په خپل رسول حمله وکړه چې هغه گرفتار کړي هغه ټولو د باطل د وسلې په ذریعہ د حق د ښکته کولو کوشش وکړو لیکن اخر دا چې ما هغه راونیول بیا وګوره چې زما سزا څنګه سخته وا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار دغشان ستاد رب دا فیصله هم د هغه ټول خلکو په حق لشوي دا چې کفر کړي دي چې هغه به دوزخ ته ننوځي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم کوم فرښتو چې عرش اوچت کړي دي او کوم چې د عرش نه غیر چا پیدا حاضر اوسي هغه ټولي د خپل رب د حمد سره دغه تسبیح وایي هغه په هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې د بخانه دعاګانې غواړي هغه وایي ای زمونږ ربا ته د خپل رحمت او د خپل علم سره په هر څه باندې خور شوی یې نو هغه کسان چې هغه توبه استلی دا او ستا په لار روان شوی دي هغه معاف کړه او د دوزخ د عذاب نه بچ کړه ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اے زمونږ ربا داخل کړه وي هغه همیشه جنتونو ته چې داغه وعده تا داغوی سره کړی دا او داغوی په مور او پلار او بیبیانو او اولاد کې چې کوم صالحان دي هغه هم هلته هغه ته ورسوا بشکا ته غالب او د حکمت خاوند یې
او بچکړه هغوی د بدونه تا چې څوک د قیامت په ورځ د بدونه بچکړو نو تا په هغه غټ هم وکړو دا لویه کامیابی ده إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون بشکا کوم خلکو چې کفر کړي دي د قیامت په ورځ با هغه ته आवाज وکړي شي نن چې تاسو لا په خپل ځان باندې څومره سخت غوسه درځي د دې نه زیاته غوسه با الله تعالی لا په هغه وخت کې ورتلله کله چې به تاسو ایمان ته راوبلل شوي او تاسو به انکار کولو قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل هغوی بووای اے زمونږ ربا واقعي تا مونږه دوزله مړ کړو او دوزله دی را ژوندې کړو اوس مونږه د خپل ګناهونو اقرار کوو نو آیا اوس د دې زینا د وتل سلار شته ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير جواب ورته میلاو شي دا په کم حالت کې چې تاسو مبتلا یې دا په دی وجده چې کله به یوازې الله تا خلق را غوښتل کېدل نو تاسو به تری انکار کولو او چې کله به دا غسره نور څوک شریک کړل شول نو تاسو به منل اوس د لوی او اوچت الله په لاس کې فیصله ده هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هم هغه دي چې تاسو ته خپل نخي خي او د اسمان نه تاسو د پاره رزق نازلوي لیکن د دې نخونه صرف هغه سړی سبق اخلي چې هغه الله ته رجوع کوونکی وي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نو اے رجوع کوونکو خلکو خپل دین د الله د پاره خالص کړئ او خاص الله ته आवाज کوئ اگر کستاسو دا کار په کافرانو ډیر بد لګي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هغه د اوچتو درجو خاوند دی د عرش مالک دی هغه چې په خپل بندگانو کې پچا باندې په خپل حکم سره روح نازلول غواړي هم پاغوي نازلوي د پاره د دې چې هغه د ملاقات د ورځې نه خبردار کړي هغه ورځ چې ټول خلک با بے پردي وي د الله نه با د هغه یو خبره هم پټه نه وي په هغه ورځ با आवाज وکړي شي چې نن بادشاہي د چا ده ټول عالم با چغي وਹੀ چې د یو قهار الله بادشاہي ده اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وبو ویلی شي چې نن با هر سړی ته د هغه عمل بدل ورکړي کیږي کم چې هغه کړی وي نن با په هیڅ هیڅ قسم ظلم نه وي او الله په حساب اغستو کې ډیر تیز دی وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق ويروا د هغه ورځینا
چې هغه نږدې راغلی دا چې زړونه به خولې ته راختلی وي او خلک به چوپچاپ غمزپلی ولاړ وي د ظالمانو د پاره به نه یو مهربانه دوست وي او نه یو شفاعت کوونکی چې داغه خبره اومنلی شي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله دسترګو په غلا هم پوهه دی او په هغه راز هم پوهه دی چې سينو پټ ساتلې دی والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير او الله به ټیک ټیک حق فیصله کوي پاتې شو هغه چې دا مشرکان ورته د الله په ځای आवाजونه کوي نه وي د هیڅ څه فیصله کوونکی نه دی بشکا چې الله هر څه اوریدونکي او هر څه لیدونکي دی أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق آیا دا خلق چرته پزمکه کې ګرځېدلی ندي چې د هغه خلکو انجام لیدلې وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي هغه د دوی نه زیات طاقتور وو او د دوی نه زیاتې زبردستی نخي پزمکه کې پرې خودلې دي لیکن الله هغه د خپل ګناهونو په وجه راونیول او دا غوی د پاره د الله نه بچکون کې هیڅوک نه وو ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب دا انجامي زکه شو چې هغوی ته خپل رسولانو واضح نخي او حکمونه راوړل او هغوی دا غي د منلو نه انکار وکړو اخر دا چې الله هغوی راونیول بشکا چې هغه قوي دی او په سزا ورکولو کې ډېر سخت دی ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب مونږه موسی علیہ السلام فرعون او حامان او قارون ته د خپل نخو سره او د ماموریت د ښکار دلیل سره الیګو لیکن هغوی اویل جادوگر دی غټ دروغجن دی فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال بیا چې کله هغه زمونږ د طرف نه هغه ته حق ویوړو نو هغه ویل چې کوم خلکو ایمان راوړی دي او داغه سره شامل شوی دي داغه ټولو الکان وجنه او جنکې ژوندې پرېږدي لیکن د کافرانو تدبیر به اثر لاړ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد یو ورځ فرعون خپل درباریانو ته وویل ما پرېږدئ زه دا موسی وجنم او دې आवाज وکړي خپل رب ته ما سره دا فکر دی چې دی به ستاسو دین بدل کړي یا به پزمکه کې فساد راپورته کړي وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسی علیہ السلام اویل ما خود هر هغه متکبر سړي په مقابله کې چې هغه د حساب په ورځ ایمان نه لري
د خپل رب او ستاسو د رب سره پناه غستلی ده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. پدې موقع د آل فرعون نه یو مؤمن سړي چې خپل ایمان پټ ساتلی وو وویل آیا تاسو یو سړی صرف پدې وجنی چې هغه وایي چې زما رب الله دی، حالانکه هغه ستاسو د رب د طرف نه تاسو تخکاره نه خراوړلې، کو هغه دروغجن وي نو داغه دروغ با پخپل په هغه واپس ورپریوزي، لیکن کچري هغه رښتینی وي نو هغه چې د کم hebatnak انجام نه تاسو یې روي داغه نه با سخو ضرور پتا سو راځي. بشکا الله یو داسې سړی ته هدایت نکوي چې هغه د حد نه اوریدونکي وي او دروغجن وي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اے زما د قوم خلکو نن بادشاہی ستاسو دا او پزمک تاسو غالب یای، لیکن که د الله عذاب پمونګ راغې نو بیا به څوک زمونږ امداد وکړي. فرعون ویل زه خو تاسو ته هغه رائے در کوم کوم چې ماته مناسب ښکاری او زه تاسو ته هغه لار خیم کوم چې ټیک ده. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. کم سړي چې ایمان راوړې وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو ما سره یره ده چې حسینا پتا سو هغه ورځ راشي کوم چې د دین مخ کې په ډیرو ډلو باندې راغلي ده، څنګه ورځ چې د نوح علی السلام په قوم او په عادیانو او په سمودیانو او داوینه په رستنو قومونو باندې راغلي وا. او دا حقیقت دی چې الله په خپل بندگانو باندې د ظلم هیڅ اراده نه لري. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. اے قومه زما سره یره ده چې پتا سو باندې چرتا د چغو چغاو رزران شي چې بیا با یو بل ته आवाजونه کوي او د تیښتې منډي به وهاي، لیکن په هغه وخت کې بمو د الله نه بچکون کې هیڅوک نوي. رښتیا ده چې الله څوک بیلاری کړي هغه ته بیا لار خودن کې څوک نوي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. د دین مخکی یوسف علی السلام تاسو ته واضح دلیلونه راوړي وو، لیکن هغه چې کم تعلیم راوړي وو تاسو داغه په حق لا هم برابر شکمن وای. بیا چې کله هغه وفات شو نو تاسو ویل چې اوس به داغه رستو الله بل رسول هرگز نه را لېږي. دغه شان الله هغه ټول خلق په گمراهۍ کې اچوي څوک چې د حد نه اوریدونکي وي او شکیان وي او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بغیر د دینا چې هغوی ته څه سند یا دلیل راغلی وي. دا طریقه د الله او د مؤمنانو په نس د بغض طریقه ده. دغه شان الله تعالی د هر متکبر او د هر ظالم سړي په زړه باندې مهر لګوي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون ویل اے حامانا زما د پاره یو اوچته مانای جوړ کړه چې زه پری لارو ته ورسېګم د اسمانونو لارو ته او د موسی خدای لګو وینم ما ته دا موسی دروغجن معلومیږي. دغه شان د پاره دا خپل بدعملي خاصه ښکارا کړی شو او هغه د نیغ لارینا منع کړی شو. د فرعون ټول تدبیرونه داغه د خپل تباہی په لار کې استعمال شو. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هغه کم سړي چې ایمان راوړی وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو زما خبر اومنه زه تاسو ته صحیح لار خیم. اے قومه د دنیا دا ژوند خو یو څو ورځې دی د همیشه استوګنځي خو اخرت دی. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. څوک چې بدی وکړي هغه تبا هم هغه بدله ملاويږي څومره چې هغه بدی کړی وي او څوک چې نیک عمل کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې مؤمن وي نو دغه سي ټول خلق به جنت ته ننوځي او هلته به ورلا به حساب رزق ورکړي کیږي. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. اے قوما اخر دا سکی صدا چې تاسو نجات ترابلم او تاسو مالا د ور طرف ته دعوت راکوي. تاسو مالا د دې خبرې دعوت راکوي چې زه د الله سره کفر وکړم او داغه سره هغه هستیانی شریکی کړم چې هغه زنه پیژنم حالکه زه تاسو هغه زبردست بخون کې خدای طرف ته رابلم. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وأن
المسرفين هم أصحاب النار. نا حق داده او د دین خلاف کې دی نشي چې تاسو د چا طرف ته ما را بلای داوی د پاره نه په دنیا کې بل نشتا او نه په آخرت کې او زمونږ د ټول واپس تلل خاص الله ته دی او د حد نه اوریدونکو خلک به ورته زی. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نن چې درته زس وایم ډیر ضربه هغه وخت راشي چې تاسو به دا یادوي او زه خپل معاملہ الله ته حواله کوم بشکا هغه په خپل بندگانو نظر ساتون کې دي. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اخر دا چې هغه خلکو دغه مؤمن خلاف کم خراب تدبیرونه وکړل الله تعالی هغه دغه ټولونه بچ کړو او د فرعون ملګری په خپل د بدترین عذاب په چکر کې راغلل. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. د دوزخ ور دی چې سبا بیگا ولتا هغوی پیش کړی کیږي او کله چې د قیامت وخت راشي نو حکم به وشي چې آل فرعون زیات سخت عذاب ته ورننه باسي. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. بیا لږ خیال وکړه د هغه وخت کله چې به داخلك په دوزخ کې د یو بل سره جګړې کوي نو په دنیا کې چې کم خلک کمزوري وو هغوی به ځان غټ ګړونکو خلکو ته وایي چې موږ تاسو تابع وو نو آیا اوس بدلتا تاسو د دوزخ د ور د لګي سینه مونږ بچ کړی. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هغه ځان غټ ګړونکو خلک به جواب ورکړي مونږ ټول دلته په یو حال یو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړې ده. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بیا بدا په دوزخ کې پراته خلک د دوزخ نوکرانو ته وایي د خپل رب نه دعا وغواړي چې زمون په عذاب کې بس د یوې ورځې کمې وکړي. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هغوی به ترې تپوس وکړي ولی تاسو ته بس تاسو رسولان د واضح نه خسره نه درتلل. هغوی به وایي او راتلل به د دوزخ نوکران به وایي بیا خو تاسو په خپل دعا وغواړئ او د کافرانو دعا هیڅ فائدہ نه لري. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. یقین وکړه
چې مونږه د خپل رسولانو او مؤمنانو امداد د دې دنیا په ژوند کې هم خامخا کوو او په هغه ورځ به هم کوو کله چې گواهان ودرېږي کله چې ظالمانو ته داغوی عذرونه هیڅ فائدہ نه ورکوي او په هغه بلانت وریږي او د اوسېدو د پاره با ډېر بد زید هغوی په حصہ کې راځي. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. اخر وګورئ چې مونږ موسی علیہ السلام ته لار اخودلا او بنی اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان کړل چې هغه د عقلمند خلکو د پاره هدایت او نصیحت وو. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا د الله وعده حق ده د خپل قصور معافی غواړه او سحر ماقام د خپل رب د هم سره داغه تسبیح کوا. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. حقیقت دا دی چې کم خلق د یو داسې دلیل نه بغیر چې هغه ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي نو دا غوي په زړونو کې نور هیڅ نه دی بس لوی دا لیکن هغه لوی ته رسیدونکي نه دی چې د کمی هغه غرور کوي بس په الله پوری پناه غواړه هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د اسمانونو او د ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په نسبت یقینا چې زیات لوی کار دی لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او دا کې دی نشي چړون او بینا یو شان شي او ایماندار او صالح او بدکار یو برابر شي لیکن تاسو خلک ډېر کم پس پوهیږئ. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. یقینا چې د قیامت وخت راتلونکی دی داغه پر راتلو کې هیڅ شک نشته لیکن اکثر خلک نه مني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسو رب وای ما ته आवाज کوي زبستاسو دعاګانې قبلوم. کم خلق چې په غرور کې زما د عبادت نه مخ اړوي هغوی به دوزخ ته خوار او ذلیل ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغه هم الله دې چې تاسو د پاره شپه جوړ کړه چې تاسو پکې آرام وکړئ او ورځ روښانه کړه. حقیقت دا دی چې الله په خلکو باندې ډېر فضل کوونکی دی لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. دغه الله چې ستاسو د پاره دا هر څه کړی دي ستاسو رب دی د هر څه پیدا کونکي دی داغه نه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشتا نو بیا تاسو د کم ځای نه په دوکه کې اچولې کېږئ دغه شان هغه ټول خلق په دوکه کې اچولې شوی دي چې با د الله د آیاتونو نه انکار کولو. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هغه هم الله دی چې تاسو د پاره زمکه د قرار ځای جوړ کړو او بره در باندې د اسمان ګمبد جوړ کړو او تاسو شکلی جوړ کړو او ډیر خاصه جوړ کړو او تاسو لای د پاکو سيزونو رزق درکړو. دغه الله چې دا کارونه کوي تاسو رب دی نو دغه د کائناتو رب د بے حساب برکتونو خاوند دی. هغه ژوند دی داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا نو خپل دین داغه د پاره خالص کړي او هغه ته आवाज کوي. ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د پاره دي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې زه خو د هغه هستیانو د عبادت نه منکړې شوی يم کوم ته چې تاسو आवाज کوي او الله پرېږدي صدا کار کولای نشم ځکه چې ماته د خپل رب د طرف نه واضح نخې راغلي دي. ماته حکم را کړی شوی دی چې زه رب العالمین ته د مننې سرخ کته کړم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هم هغه دي چې تاسو یې د خاورې نه پیدا کړئ بیا د نطفه نه بیا د وینې د ټوټې نه بیا هغه تاسو د بچی په شکل کې راو باسي بیا تاسو لویوي د پاره د دې چې تاسو خپل پوره طاقت ته ورسئ بیا مو نور لویوي د پاره د دې چې تاسو بډاوالي ته ورسئ او پتا سو کې څوک رومبه واپس غفتل کیږي. دا ټول هرڅ د دې لپاره کیږي چې تاسو خپل مقرر وخت ته ورسئ او د دې لپاره چې تاسو په حقیقت پوه شئ. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هم هغه ژوند ورکون کې دي او هم هغه مرګ راوستون کې دي. هغه چې د یو کار فیصله کوي نو بس یو حکم کوي چې شا نو هغه شي. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. تا اولیدل هغه خلق چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د کم زین څوک دوکه کوي هغوی دا خلق چې دا کتاب او هغه ټول کتابونه کم چې مونږه د خپل رسولانو سره را لېږلي وو دروغ غني نو ډېر زر بدوي ته پته ولګي سو وخت چې پټای د دوی په سټونو کې وي او زنجیرونه چې دا غینه به نسی او اشیدل او بوته به راکاږي او بیا به د دوزخ ورته ورغورځول کیږي. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا به د دوی نه تپوسو شي چې اوس کمزې دي د الله نه سیوا هغه نور خدایان چې تاسو به شریکان جوړول. دوی به جواب ورکړي ورک شو هغه زمونږ نه بلکې د دې نه مخکې مونږ هیڅ سیسته आवाज نه کولو. دغه شان به الله تعالی د کافرانو گمراه کېدل صحیح ثابت کړي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. دوی ته به ویل شي ستاسو دا انجام زکه شو چې پزمکه کې با تاسو په ناحقه خوشالیانې کوله او بیا با په هغه باندې غاور وای او زې د دوزخ په دروازو ورننوځي همیشه به الته اوسئ. ډېر خراب زیده د متکبرانو خلقو. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا د الله وعده حق ده. اوس کومګه ستا په مخ کې دوی ته د هغه انجام څه حصہ اوخیو چې د کمی نه یرو مون یا دا غین مخ کې مونږ ته د دنیا نه واخلو په هر صورت کې با دوی خاص مون طرف ترازی. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکي مونږ ډېر رسولان لېږلي دي چې په هغه کې د زینو حالات مونږ ته خودلې دي او د زینو مدرتا نه دي خودلې. د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازت نه بغیر څه خراوړې وي. بیا چې کله د الله حکم راغی نو د حق مطابق فیصله وکړې شو او په هغه وخت کې غلطکار خلک په نقصان کې پریوتل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هغه هم الله دې چې تاسو د پاره دا ګرځیدونکو زناور جوړ کړی دي د دې غرض د پاره چې په هغه کې تاسو په زینو باندې سورلای وکړئ او د زینو غوخه وخورئ
او پاغه کې ستاسو لپاره نوري هم ډېری فائدې دي داغه نه تاسو دا کار هم اغستې شئ چې تاسو په ځړونو کې کم زیاته د تللو حاجت وي هلته پریزان ورسوي پسارو باندې هم او په کشته باندې هم تاسو سوارو ګرځولې کېږئ الله د خپل نخي تاسو ته خي اخر تاسو به داغو د کم نخونه انکار کوئ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نو آیا دوی پس مکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه خلکو انجام ورته په نظر راغلی وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي هغوی د دوی نه پشمار کې زیات وو د دوی نه زیات طاقتور وو او پس مکه کې د دوی نه زیاتې شانداري نخې پرېښودلې وي کومه ګټه چې هغوی کړې وه اخر د هغوی څه په کار راغله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون کله چې داوی رسولانو هغوی ته واضح دلایل راوړل نو هغوی هم په هغه علم کې مشغول پاتې شو کم چې داوی سره وو او بیا هم په هغه سیس کې راګیر شو چې په کم پوری به ټوکی کوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين هر کله چې هغوی زمونږ عذاب ولیدو نو چغې کړې چې مونږه یو الله اومنو او انکار کوو داغه ټول معبودانو نه کم چې به مونږه داغه سره شریک ول فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون لیکن زمونږ د عذاب د لیدون وروستو داوی ایمان هغوی له هیڅ فائدہ ورکولې نشوا ځکه چې دا د الله مقرره قاعده ده چې همیشه داغه په بندگانو کې جاری پاتې شوی ده او په دغه وخت کې کافران په تاوان کې راغلل